حاجي صاحب په دا قرآن مجید کې دا ناسخ و منسوخ خلک یادوي. مثال یو حکم ناسخ دی یا بل منسوخ سي، دا ولې راځي؟ دا اصل کې د خلک د جهالت په بنیاد باندې چې قرآن سره شناخته نه وي نو دا اعتراض کوي. د هغوی دغه اعتراض چې کوم ده دا په علم مبني نه ده، دا د یو خاکه جوړ کړی چې په ذهن کې ورغله هغه بیانوي او په دا برب ته جواب دی هم وي، سر خلاص کړی نه وي، یعنی د ناسخ او د منسوخ په فرق هم نه وي پوه، له چا سره حال هم نه وي کړی او د خپلې فتواوې لګي بیا ځي مالک باندې اعتراض کوي او دا به یو وخت کپړې وي په غاړه کې نه دی برب ته ولاړې بیا به سور ته وایي. دا خو سپین مجلس ده. اصل ناسخ او منسوخ چې دا وي دا نه وي چې الله جل شانه مهربان خدای له مخلوق سره دا ډول معامله کوي چې کله یو حکم راځي د قوم حال ته ګوري، د قوم حالت ته ګوري کنه، نو هغوی ته چې کوم احکام ورکوي هغه دونې ساده وي چې د دې باندې ډېر زور را نشي، د باو را نشي، ورته ګرانه نشي، ورته عمل کول ګران نشي. بیا چې د هغه لږ تربیت وشي مخې ته لاړه شي بیا یې بدله کړي. پښتو مسله خلاصېږي دا یې که چا لږ ته څه ده داسې کچې قاعده ورکواسته وجه څه ده؟ اوله وار د میټریک چې کوم د سلیبس د هغه ورکاسته له واره به دا بل کال په لسم په نم کې فسټ ایئر ته وځي. دا کېدای شي وجه څه ده؟ انسان کمزوري خو ستاسو په مخ کې د خپل ځان هم درته معلوم ده. مالک چې کوم احکام را لېږلي دي د هغې کې د خلکو د رعایت دپاره چې دا ټیم دوی ته ګرانه ده، نو دوی ته چې څونې ممکنه وي مهربانه خدای خو مهربانه ده، هغه د انسان په حقیقت خبر ده، د انسان دننه په حال خبر ده، هغه سي حکم وي، هغه ساده مجلس وي، هغه سي مختصر وي چې د دوی د وخت حالت سره برابر وي، چې کله انسان میچور شي کله لږ تربیت یې وشي مخې ته لاړ شي بیا تر هغې بل حکم راځي. پر دې که زه تا ته حواله در کوم قرآن کې یو حکم راځي چې دا جوه او شراب چې کوم دي دا ټیک کار نه دی، دا ناپسندیده شیان دي. بله وار راځي چې د دوی تر دا ګټه نقصان ډېر ده، بیا یو زمانه تریږي د هغه شي متعلق راځي چې دا حرام دی دا یې لکاست وجه څه وه؟ هغه وخت انسان ذهني طور په دا پوزیشن کې نه و چې دا یې لکاست لکول یې ورته ګران. دا ساده مجلس ده خو د یو ناسخ و منسوخ باندې ساده شي پوه شي دا ایرانیان چې اوس خلک یوسي هلته یې چیرې برتي کړي هلته یې چېرته داخل کړي د علاج دپاره، نو هغه تر یو څو ورځو پورې لږ نشه ورکوي که نه ورکوي؟ ولې ورکوي؟ خو دا منع دي، خو غواړي چې د دغه اخلاص کړي، لیکن وجه د دې حالت ته ګوري، حالت ته لږ لږ ورکوي بیا یې لږ پسې وځنډوي بیا تر هغې کم کړي بیا یې لږ ډېرې ورځې بعد اخرې بند د هغوی د خیرخواهي دپاره د هغوی صورتحال سره مطابق. دا خو جهالت ته چې تی راونیسې په اول لیکه ورته وکړی چې دا پکې نو هغه ته ممکن هم ده که نه ده، دا خو د هغه ملا ماتې دا خو د هغه ناکامه کې پیلوي. مالک چې کوم حکم را لېږلی ده هغه د خلکو د خیرخواهي دپاره قوم ته په هغې عمل کول هغه وخت ممکنه وي، بیا تر هغه لږ سخته قوم ته په هغې عمل کول بیا ممکنه سي، بیا یو وخت تر هغه لیکه پکې راوکاږي قوم ته هغه ممکنه سي، خو دا پای کې چې ممکنه وه دا په اول ورځ ممکنه نه وه. الله د حکمت طاعت ده، داسې نه چې رب موقف بدلوي نه، داسې نه، دا د جهالت فیصله ده او دا به د رب ته جواب دی سر یې نه ده خلاص کړی او غږېږي. کوم ذات چې انسان جوړ کړی ده، کوم ذات چې انسان ته عقل ورکړی ده، کوم ذات چې کائنات په اشاره چلوي په هغې متعلق دا ډول تصور کول دا د مسلمان کار نشي کېدلی. الله دې موږ ته هدایت وکړي.